او 400 بیا سفر شوه 400 کې بیا 139 کورونو کې چې کوم دی دماکې وشوې او د هغوی نه غري نن والوتېدل او د هغوی چې کوم دی روټۍ ختمه شوه نو دا خو د دې ټول قوم چې کوم دی ذمهواري ده چې دا یونیورسټي دا میټر چې کوم دی دا په ټاپ پرایورټي باندې واخلي او دا خپل مقام ته ورسوي دلته په یونیورسټي کې دوی دا استادان 200 300 لیټر تیل اخلي د هغې نه علاوه د میټینګونو پیسې اخلي د هغې نه علاوه دوی یو کلاس نه اخلي ما ورته وویل چې یاره جي تاسو چې کوم دی موږ اډمنسټریټیو خلک یو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ یو کلاس واخلو چې موږ نه پرېږدئ نو تاسو څه کوئ دلته کې ما ورته وویل چې تاسو زړو بټرو باندې څه کوئ او په یوز انجن آیل باندې څه کوئ زما داود نوم دی او زه باچا خان یونیورسټي کې ما ټرانسپورټ افیسر جاب کوم د نه مخکې زه اسټابلیشمنټ کې هم پاتې شوی یم لاست ترسډے باندې چې کوم دی باچا خان یونیورسټي اډمنسټریشن یو نوټیفیکیشن ایشو کړی دی چې هغې کې 139 کسان اوښکي دي نو دا 139 کسان چې کوم اوښکي دي دا 139 چولې مړې کړي دي دې کې داسې غریبانان خلک شته چې هغې 14 کال دلته کې نوکري وکړه او د هغې ګزران صرف په دې روان و چې د یونیورسټي نه به ورته ډېر نامینل پیسې میلاوېدې او د هغې د وجې د هغې کورونه روان وو او دې اډمنسټریشن چونکې د دغې خلکو چې کوم دی قتل وکړو معاشي قتل یې وکړو او دا خلک یې چې کوم دی د بېروزګاره کړل دا یونیورسټي رجسټرار سره موږ خبره وکړه او موږ ورته چې سر لکه وجه څه ده چې دا خلک تاسو چې کوم دی ریلیف کوئ هغه موږ ته ووایي چې بجټ زموږ ډېر ایکسپوننشلی ایکسپانډ شوی دی او د هغې د وجې چې کوم دی موږ چې کوم دی دې پوزیشن کې نه یو چې دا خلک ریټین وساتو نو ما ورته جواب کې وویل چې سر تاسو وایئ چې بجټ ایکسپوننشلی ایکسپانډ شوی دی او دا خلک تاسو ریټین نشئ ساتلی نو آیا تاسو ما دا ووایئ چې تاسو 5 او 6 سلیکشن بورډ کړی دی په 5 او 6 سلیکشن بورډ باندې د گورنر چې کوم نامیني او چانسلر چې کوم نامیني او سیکرټري چې دی هغه راغلی او تاسو چې 5 او 6 سلیکشن بورډ کوو نو تاسو باندې ابزرویشن ولګوو چې تاسو سلیکشن بورډ کمپوزیشن دا چې کوم دی د سټیچوټ چې کوم پروویژن دی د هغې مطابق نه دی د هغې نه بعد کې چې کوم دی په تاسو باندې سینډیکیټ کې 2 سنټ راغی تاسو ته ښه کلیر کټ ویلي دي باینامیل ته یو سړی منشن کړی دی هغه ډاکومنټس موږ سره اویلیبل دي او ریکارډ باندې دي په خبرو رسېدی او تاسو ته وویل چې دا خلک نټ الیجیبل دي د هغې نه بعد هم چې کوم دی تاسو هغه خلک کنټینیو وساتل د هغې نه بعد تاسو باندې ایکسټرنل آډټ راغی ایکسټرنل آډټ تاسو ته ووایي چې یاره دا ستاسو د سلیکشن بورډ غلط دی تاسو هغې سره میګري نه شوې بعد کې د هغې ډي سی وشوه ډپارټمنټل اکاونټس کمیټي وشوه دا پوخان خلک پوهېږي چې ډپارټمنټل اکاونټس کمیټي څنګه کېږي نو هغې کې ورته ووایي ما سره ریپورټ پروت دی هغه ریپورټ ایشو شوی دی او دوی ته وویل چې دا 5 او 6 سلیکشن بورډ تاسو غلط دی نو که تاسو فرض کو وګورئ نو د یونیورسټي چې دا کوم خلک وتلي دا خو د 2010 12 11 چې کوم دی کنټینیوټي کې لګیا دي 10 کاله دلته کې نوکري وکړه او بجټ چې کوم دی ټیک ټاک بجټ کاپیان یې موږ سرې دي بجټ ایکسپانډ شوی کوم ځای کې دی کوم ځای چې نه مخکې وي سي ناست او هغه ایلیګل اپاینټمنټس وکړل او دا خپل خلک یې راوستل دی وي سي د خپل کور نه چې کوم دی راونډ اباوټ نه خاطر 10 11 کسه کړي دي ښه په کې پوزیشنونو باندې نو بجټ دغه ځای نه انکریز شوی دی که بجټ د دې خلکو نه انکریز شوی دی دا خو ډېر غریبانان معصومان خلک دي دا دوی اوښکل بله خبره دا ده چې دوی وایي چې موږ ریشنلایزیشن وکړو نو ریشنلایزیشن چې کوم دی د استادانو نه و پکار چې دوی صرف د اډمنسټریټیو خلکو کو په یو ډپارټمنټ کې ورسره 2 2 3 3 څلور سټوډنټان دي او 10 10 اوه شپږ اته نهه ټیچران دي ورسره دا وی سي به دلته کې اوسېده او دی چې کوم دی ایلیګل رجسټرار یې کینولی دي او اوس دی روزانه اسلام آباد ته ځي راځي نو دی چې کله دلته اسوسییټ پروفیسر و نو دی به یو کمره کې پاتې کېده یا علي شیر نوم یې دی د عثمانزو دی هغه به ګاډي کې دی به راغی د پوسټر کې به راغی او کوبه شو غني خان روډ باندې د کولاډیر چوک کې بیا به لاړ نن هغه چې کوم دی 3 ګاډي استعمالي یو ویګو استعمالي یو چې کوم دی هونډا سیویک استعمالي یو چې کوم دی الټس استعمالي د پروجیکټ ګاډي د استعمالي هغه هم ایلیګل استعمالي نو دی دا خرچه په دغه ولې نه کموي رجسټرار ناست دی هغه د سیکشن 17A خلاف ناست دی اکټ وایي چې د 3 میاشتو نه به زیات رجسټرار نه وي ناست دی د 2 کالو نه ناست دی نو د ده دا نوټیفیکیشن غلط دی د ده سټیټس غلط دی د هغې نه علاوه ټریرر ناست دی ټریرر د 2 کالو نه ناست دی هغه چې کوم دی چې کوم دی د سیکشن 17A خلاف ناست دی د 13A 14A خلاف دا دواړه ناست دي هغې نه علاوه ډایرکټر اډمنسټریشن ناست دی هغه هم استاد دی ما سره دا ټوله مسله چې کومه جوړه شوې ده په دې ورسره موږ بحث کړو چې یاره تاسو چې کوم دی خپل ریسرچ ته ځئ سټوډنټانو ته څه وښایئ تاسو سټوډنټانو ته څه ښایئ د هغې نه بعد چې کوم دی دوی موږ سره ډراماټیکلي دا کار وکړو بغیر نوټس یې موږ ته چې کوم دی نوټیفیکیشن ایشو کړو او نن یې د ټرانسپورټ چارج چې کوم دی یو ډرایور له ورکړی چې ته ورته ووایې چې هغه ته یې ویلي چې ته به لوکاپټر چارج کړې هغه د دې لپاره اسټابلیش شوي وي چې هغه به د سوسایټي پرابلمس حل کوي او سوسایټي کې چې دغلته کې څونه خلک اوسېږي د هغوی د زندګۍ د ښه کولو لپاره به کوشش کوي د هغوی به چې کوم دی زندګي
نارمل روټین ته راولي او هغوی به ډیولپمنټ اړخ ته چې کوم دی بوځي. نو دلته په یونیورسټي کې دوی دا استادان 200 300 لیټر تیل اخلي، د هغې نه علاوه د میټینګونو پیسې اخلي، د هغې نه علاوه دوی یو کلاس نه اخلي. ما ورته وویل چې یاره جي تاسو چې کوم دی موږ اډمنسټریټیو خلک یو، تاسو موږ پرېږدئ چې موږ یو کلاس واخلو، چې موږ نه پرېږدئ نو تاسو څه کوئ دلته کې؟ ما ورته وویل چې تاسو زړو بټرو باندې څه کوئ او په یوز انجن آیل باندې څه کوئ؟ دا ټوله مسله چې د دې نه جوړه شوې ده او دا غریب خلک یې پکې چې کوم دی د قربانۍ ګډونې کړل. د هغې نه علاوه په نګران ګورنمنټ کې چې کوم خلک شوي دي هغې دپاره ښه ټیک ټاک کلیر کټ ډایرکټیوز راغلي دي چې دا خلک لرې کړي. د هغې باوجود د دوی پکې چې کوم دی کار کولو والا خلک دي چې کوم د دوی خبرې ته ټیک وایي. نو او هغه خلک چې کوم دي دوی دا جی دا خو پروجیکټ دی، دا خو چې پروجیکټ اسټابلیش شوی دی جی دوی دا نوټیفیکیشن یې ټایم اینډ اګین کې دوی څه پورې ولې ریګولر کنټراکټ یو پرمننټ چې کوم دی ځان سره پروجیکټ ډایرکټر ونه ساتو. چې کوم یو پروجیکټ ډایرکټر راغلو ایوب صاحب هی واز ا کمپیټنټ پرسن لیکن هغې لرې کړو. د هغې نه بعد دا چارجونه ورکوي راورکوي، تاسو لاړ شئ ریکارډ باندې وګورئ. نو دا چې کوم خلک دوی ته چې کوم دی پیسې ورکوي نو هغه خلک ساتي. د یونیورسټي د نوې پروجیکټ کې د 2 کروڑ روپو 2 اربه روپو ټیکه موږ راوړې وه، هغې کې دوی بلا هیراپیري کړې ده، هغې کې بلا غبن دوی کړی دی. موږ دلته انټي کرپشن ته وایو چې تاسو سره یار د 2021-22 نه یو انکوایري پینډینګ پرته ده د 5 سلیکشن بورډ، دا به تاسو کله جمع کوئ؟ موږ دې ته درخواست کوو چې تاسو خپل د انکوایري ریپورټ جمع کړئ چې عوام ته پته ولګي. دا خلک ګوره د 139 کورنۍ تباه کړې، د 139 کورنیو کې غم دی. بشیر صاحب جی دا ټول نقصان چې را روان دی دا بشیر صاحب ورکړی دی، دا ټول خلک دی اغوښتي دي چې بجټ ولې یو سړی دا 18-19 ته بوځي چې تاکې مطلب وجود کې د طاقت نشته، ولې یو سړی د 20-21 ته بوځي او په هغې باندې ابزرویشن هم دي. ایون زموږ دا وي سي دا هم غلط دی، دا هم چې کوم دی په دې 5 سلیکشن بورډ کې وي سي شوی پروفیسر شوی دی او د هغې نه بعد چې کوم دی د ګډ جوړ کړی دی او دی پرو وي سي شو. بل زه د صوبایي حکومت نه دا پوښتنه کوم چې بینګ ایز ا سټیزن موږ تاسو دا وایو چې تاسو ولې د صوبې ټولې یونیورسټۍ وایس چانسلران رالل او زموږ وایس چانسلر نه راځي؟ هره ورځ چې کوم دی زموږ وي سي چې کوم دی د منسټر په حجره کې ناست دي او ورته کې چې کوم دی یو بازار ګرم وي. نو آیا دا به چې کوم دی دا 139 کورنۍ دا کوم غریبانان د دوی معصومان بچي د دوی په کور کې په دې سخته ګرمۍ کې د پکې درک نه لګي او دوی به 20,000 او 15,000 اخیستي نه ته دوی واغشتي او نن به هغه پوښتنه واپس ریډورټایز کړي او دا خلک واپس اخلي، دوی به خپل سیاست کوي. زما په خیال زه خو ټول او پاکستان ته دا ویل غواړم چې انسټیټیوټ اسټابلیش کېږي، په هغې کې ماشومان جوړېږي، بیا هغه ماشومان ځي هغې چې کوم دی کریکټر فولي نو بیا لاړ شي سوسایټي کې کار کوي. خو چې په سوسایټي کې اکامډیشنز ناست دي، پروفیسران چې ورته وایي چې پروفیسران صاحبان ناست دي او هغه خلک بېروزګاره کوي او د یونیورسټي نه یو امپلایمنټ ایکسچینج جوړ شوي او بیا چې کوم دی پولیټیکل خلک راځي او هلته کې ګډ جوړ کوي او د هغې نه بعد چې کوم دی هغوی خپل سیاست چمکاوي. نو زما په خیال دا نه دي په کار چې د عوام د سبق ووایي، د عوام د یونیورسټو ته لاړ شي. د هغې نه ښه دا ده چې خلک خپل بچي درجانو سره کښېنوي، مسترانو سره کښېنوي. ماښام خو به ترې څوک هنر نه شي اخیستی که نه، د شپې دا خلک وده کېدل دوی سره نوکري وه، سهار چې دوی پاڅېدل لا به سره نوکري نشته. او نن هم چې کوم دی هماغه فیکلټي والا ناست دي، هماغه استادان ناست دي، د دوی پرایمري کور جاب چې کوم دی دا ریسرچ دی او سټوډنټانو ته سبق ښوول دی. زه خو دا وایم چې یو کمیشن دی اسټابلیش شي، لاړ دی شي باچا خان یونیورسټي ته. دا کومې خبرې چې موږ وکړې که دې کې فرق وي نو موږ جرمانه، موږ هر قسمه سزا ته تیار. دا ډاکومنټس پراته دي های کورټ کې زموږ الریډي کیسز روان دي، جوډیشري نه زموږ ګیله ده چې کیسونه په ټایملی نه سالف کوي. د دلته کې چې کوم انټي کرپشن والا دي، نیب والا دي، اف آی اے والا دي، دا خلک په کله راځي؟ زه وایم چې دا 400 ده او صرف د 400 خلک یې وښکل که نه، خفګان موږ له په دې راځي چې موږ د 400 یونیورسټي د 400 او راج د نورو خلکو د سوات او د مردان او د بونیر او د یو ځای او د بل ځای